أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جهدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود صدق الله العلی العظیم. انتہائی قابل احترام دوستانو، سورہ ہود آیت نمبر 57، 58، 59 اور 60 مطالعہ کو د قوم عاد تذکرہ دلته اختتام ته رسی په د صورت کې، خو ډیر یو اهم پیغام سره رسی چې هغه دو آیتونو په منځ کې ده. فرمایي چې فإن تولوا، مکالمه شروع ده د چا؟ د هود علیہ السلام خپل قوم یعنی قوم عاد سره ورته یې چې یاره آخري چلن چې ادا و چې یاره تاسو ټول جمع شئ، که چیرې تاسو واقعتاً یایي چې د تاسو شریکان چې دي دا په ما باندې څه عذاب راوستلی شي یا دو کې څه قوت وي نو تاسو دا هم جمع کوئ، ټول جمع کوئ او ښه منصوبه وتړئ او تاسو ازادي ما ته بالکل موقع ماره کوئ، خبرای ماره کوئ، ما باندې اچانک رسئ. خدا یاد وساتئ الله چې دا هغه نگران ده، الله دې ما رب ده، ما په هغه توکل ده. لہذا دې بعد اوس ورته وایي فإن تولوا، یعنی د چلن سره خبره خدا ده چې پکار ده چې تاسو دغې خبرې ته سوچ وکړئ او تاسو ایمان راوړئ، مګر تاسو ایمان کچري نه راوړئ. فإن تولوا، کچري تاسو بیا هم خاړوئ دوی د ما د دعوت نه، نو به واوري تاسو دا خبره فقد ابلغتكم ما ارسلت به الیکم، چې ما ورسول ابلغتكم ما ورسول تاسو ته ما ارسلت به الیکم، کم پیغام چې ما ته راکړل شوی او زه تاسو طرف ته رسولی، یعنی چې د ما کومه ذمه داري وه، د ما کوم پیغام ما ته الله طرف نه ملاو، کوم دعوت ما ته راکړل شوی او د هغه بنیاد باندې تاسو ته رسولی چې دا دعوت تاسو ته راورسوم، نو ما خپل دعوت تاسو ته راورسوم. یعنی دی پیغمبر او دی پیغمبر دی بعد دی هر دعوت حق علم بردار چې دا هغه دا ذمه داري ده چې هغه پیغام ورسوي، هغه دا ذمه داري ده چې کوتاک ورسره ورپسې راوالي یا څه زور زبردستي ورسره وکړي، یا هغه دا ذمه داري ده چې دعوت ورسوي. بیا دعوت قبلونې د بعد د هغه ذمه داري څه وي چې هغه دعوت چې چا قبول کړي هغه راکټه کړي، بیا د هغو طاقت ذریعې سره هغه معاشرې کې خپل دعوت اثر پیلو کوي، دعوت پیلو کوي. دا دوی خبرې چې دي دا د هر پیغمبر او هر دعوت حق ذمه داري ده. نو دلته هود علیه السلام ورته چې دا چې دي دا ما ذمه داري پوره کړې ده، ما ته چې کوم دعوت راکړل شوی هغه بنیا هغه ما تاسو ته راورسول. ویستخلف ربي قوما غیرکم، اوس که چیرې تاسو نه منئ دا خبره نو بیا دا چې تاسو به لرې کړي او تاسو په ځای به بل قوم راولي، غیرکم قوما غیرکم، یعنې تاسو په ځای به بل قوم راولي. ولا تضرونه شیئا، او تاسو د الله څه بګاړه نه شئ کولی، الله ته څه نقصان نه شي رسوي. مقصد خو دلته دا ده، خو د مقصد خبرې ده چې تاسو د الله دا فیصله هم نه شئ روي سره ولی، الله به تاسو لرې کړي، الله ته تاسو هېڅ ضرورت نشته. او لہذا یعنی بنیادی خبره خود خبرو کې ټول یو چیلنج دا، یو انذار دا، یو ډراونه ده چې تاسو وډر شئ، تاسو بل لرې شئ، تاسو په ځای بل خلک راولي او تاسو د الله دا فیصله نه شئ سره ولی. ان ربي علی کل شیء حفیظ، او د ما رب چې دا هغه د هر شي نگران ده، هر شي
حفاظت کول. هر نگران حافظ هغه دی چې نگران وي، نظیر لري ورباندې. او نگران چی دی؟ یعنی هغه خپل نظیر نه دی ساتي چې شو باد ضرورت وغیرہ دا ټول شي حافظ. نو هغه بهترین نگران ده. اوس الله تعالی چې ولما جاء امرنا، کله چې به د ما فیصله راغله، د چې شي فیصله حکم دی عذاب فیصله راغله، نجینا هودا، نو ما هود چې دا هغه نه پش هغه عذاب نه هغه فیصله نه مو ویست. والذین آمنوا معه، او چې غسر چا ایمان را وړیو، برحمت من خپل رحمت خاص سره. دا مشکل غور کړی وي څومره چې د قومونو تذکره راشي بیا هغو سره د عذاب ذکر رسی، نو دلته الله تعالی دا الفاظ لازمي تقریبا رسی هر ځای کې چې بیا ما خپل خلق هغه پیغمبر هغه دعوت حق والا و هغه سره چې چا هغه دعوت حق قبول کړی هغه ایمان یې راوړی هغه ما بچ کړو، یعنی هغه مو هغه عذاب نه بچ کړو. او دا یو خو دپاره نه ده، دا الله تعالی همیشه دعوت حق پهلواني ولې دپاره دا اعلان ده چې الله تعالی هغه معاشر کیدای شي دنیا کې ته وګورې چې دعوت حق علمبردار چې وي هغه په پڼسیو وخیږي، هغه ته سختۍ میلاو شي، مګر حقیقت دا ده چې د معاشرې هغه طبعي چې ده د معاشرې کم عذاب ته کم شي ته دنیا کې عذاب ویلی شي هغه نه الله تعالی هغه بچ کوي، یا په سکون لحاظ سره یا په شي زندګۍ سره، یعنې هغه ته دلي سکون وي، هغه اطمینان وي، د هغه زندګۍ کې برکت وي، د هغه اعمال کې برکت وي، د هغه اولاد کې برکت وي، د هغه نورو شیونو کې برکتونه وي، او خلک حیران وي چې یاره دا دومره یو کمې ته بظاهر تنګې زندګۍ کې څنګه خوشحاله زندګي تېروي، مګر دا وجوهات دا وي چې الله هغه ته یو خاص رحمت وي ورباندې. نو دا تمام شیونه په دې کې راځي چې الله یې چې ما نود هم بچ کو، هغه باندې چا ایمان راوړی هغه مو هم بچ کو، بې رحمت منا یو خاص خپل رحمت نه رحمت ذریعې سره. ونجیناهم من عذاب غلیظ، او کم دردناک او سخت عذاب چې و هغه نه ما هغه بچ کړلو. مخکې فرمایي وتلک عاد، دا قوم عادو، دا قوم عادو چې چا تذکره کړي دا هغه قوم عادو چې دا ډېر بلند و ډېر نمای وه، ډېر بلند بلند بلډینګونه جوړولو، ډېر تعمیرات یې کولو، تجارت کې ډېر تیز و، په دوکو کې تجارت کې خو خود تیز و، خو د تجارت ذریعې سره کمې دوکې چې دی زده کړي هغې کې ډېر تیز و. جهدو بآیات ربهم، او د دی وجه څه وه چې د الله دلته الله شي چې دا وجه څه وه، دی باندې عذاب ویلې راغللو، دومره خوشحال خلک وو مګر عذاب ویلې ورباندې راغو. جهدو بربهم، چې دی د خپل د رب آیتونو په باب کې جګړې کولې، جهدو انکار ته هم یې جګړه هم کوي، یعنی خامخا اوټ پټانګ به کولو، د رب بره کې به دلی دورینه غلټولو چې نه د دې داسې نه ده، دا دې دپاره نه ده، لکه نن چې شنو ډېر ماهرین معیشت کینی ویي چې نه دا خو سود دا نه ده، دا داسې ده، دا هغسې ده، دا یعنی دې ته جهدو یی، دا دلی دورینه ورته هیل پیر ورته چلچلوي. جهدو بآیات ربهم، د ما د آیتونو نه انکار کولو، او د آیات د رب د خپل د رب د آیتونو باب کې جګړې کولې، حجتونه یې لټولو، ورته لیارې ورته لټولې. مخکې الله یې وعصوا رسله، او د پیغمبرانو انکار یې کړی. دلته یو حالانکې قوم عاد طرف ته خو یک یو پیغمبر لاړو، خو چونکې کم پیغمبر چې دعوت حق پیش کوي، کم پیغام پیش کوي، هغه د ټولو پیغمبرانو مغه یک یو بنیاد یو دعوت یو نه من، هغه کې څه فرق نه وي، یعنی کوم توحید او د آخرت او د الله د احکامو منلې دپاره کم دعوت چلی دا د تمامو پیغمبرانو یک یو پیغامي. لہذا څوک چې د یوه پیغمبر نه انکار کوي نو د مطلب دا شو چې د تمامو پیغمبرانو نه هغه انکار کوي. نو دلته ځکه رسله د خپلو پیغمبرانو نه انکار یې کړی. واتبعوا امر کل جبار عنید، د آیات دا ایسا اما ابتدا کې ذکر وکړو چې دې کې ډېر یو اهم پیغام ده، یا گرچه قرآن هر آیات پیغام ده مګر ځینې داسې دي چې هغه ډېر اهم دي، و هغه موږ هغې باندې سرسري تیر شو، زر ویو به ترجمه یې پړاو کړو. الله یایي چې واتبعوا، دی پیروي کوله، دی باندې عذاب ویلې راغللو، دی ته د کفر طرف ته ویلې لاړو، دی ویلې په مصیبتونو کې، واتبعوا دی پیروي کوله، ملګرتیا یې کوله، اتباع یې کوله، خبره یې منله، امره هر هغه حکم کل جبار عنید چې کوم
جبار و دشمن حق و چې غیب څه خبره ورته کوله دی به ټوله منله دی به هغه پسیو دی به د هغه ټولنه زیاتوله دی به هغه ته کټونه چولو دی به هغه په هغه کې نارې لګولې ده ویل قرآن خو نن دور کې ده قرآن خو داسې چې هغه ته د قوم یهودو یا د قوم عاد خبره کوي نه دغه دور خبره کوي دا تا ته نه نم شي چې دا هغه قومونه د تذکره ځکه کوي چې هغو باندې دغه بنیاد باندې راغلي او ته ویلې مصیبت کې ته خو قرآن منې ته خو ایمان لرې مګر منن چیش دی منن دی دی هغه الله خو هغوی منلو الله خو هغوی منلو رسول چې تا منو ورسره به ډېر ښه سړی خو بس سایټ ته شاوشه موږ ته د نورو موږ معاملاتو کې مداخلت مه کوه موږ ته خو ډېر زبردست سړی یعنی هر پیغمبر باندې خپل قوم د اخلاقي یا کردار یا معاملاتو لحاظ سره چې چا پې داغ نه ده لګولی سوای د بني اسرائیل نه چې هغوی بني اسرائیل خو هغه د مرګ د بعد د هغوی د دنیا نه تلنې د بعد کې د هغوی کتابونو کې خپلو پیغمبرانو باندې ډېر بد اخلاقۍ الزامونه پې لګولي دا بني اسرائیلو روایاتو کې دي چې هغې مستند نست یعنی وقت باندې چا ور باندې اعتراض نه و کړی لیکن بعد کې شوی دا لو لہذا پیغمبر یو حد رسې واچي چې منلو یو حد رسې منلو صرف د هغې خبرې نه منلې خو الله یې منلو خو احکاماتو نه انکار کوي چې موږ د کم دنیا زندګي چې تېرو که نه د څنګه تېرو بس دا صحیح ده که نه یاره دا ټیک ده موږ ته وګوره فایدې میلاویږي دا پلنکي خبره چې ومنو موږ ته دا فایدې میلاوي موږ ګلی ټیک شي موږ بجلی ولګي موږ ته دا کارونه وشي موږ ته دا کارونه وشي د دالي دوري نه پیسې راته مار داړ وشي څه حکومت خزانو نه راته کمې غلي کېږي هغو کې مې حصه جوړه شي نو ته موږ ته داسې خبرې کوي چې که تا خبره منو بیا خو دا مفادات چې دي ته به نقصان راځي بیا به دا شیونه موږ ته نه میلاویږي نو نه موږ ته وګوره دا موږ نمی دي موږ دا راته کېږي هغه کارونه مو کېږي ویلې چې موږ دې خبرې منو نو دلته الله چې واتبعوا امر کل جبار عنید دا زه ټولو ملګرو ته درخواست کوم د قرآن دا آیات کلاو کوي سوره هود آیت نمبر 59 او تمام کتابونه تفاسیرو پسې ولډوي چې دا څه دی مطلب څه ده آیا دا موږ زندګۍ کې خو نشته او که دا نو باید خپلو مسایلو طرف ته وګوري چې ولې موږ مسایلو کې ګرفتار یو موږ ولې مشکلاتو کې ګرفتار یو موږ ولې پریشانیو کې ګرفتار یو دغه وجوهات دا دي چې موږ هم دغه کوو موږ هم دغه کار کړی والله صفای چې ځکه ما هغوی باندې عذاب راوستلو واتبعوا امر کل جبار عنید هر دشمن حق و د حق دشمن چې دغه ملګرتیا کوله دغه پیروي کوله دغه خبره یې منله د ما پیغمبر د دعوت حق او د حق علم بردار خبره نه منله هغه ته یې وزن نه ورکول هغه وی چې دا مړه څه چې دا د زړو خبرې کوي دا چې شیخ اشرف سره خو په جمعیت کې دي کینی که نه الله دې کوي تسبیح دې غاټې راولي غاړې کې دې واچي بس یو کنارې ته دې لاړ شي غره ته دې وخېلي صحرا ته دې لاړ شي دنیا دې پرېږدي دنیا نه دې لاړ شي دا څه موږ ته لګیا ده معاشرې کې دا خو به موږ خپل کاروبار به موږ خپلې مرضۍ سره چلو لیندین به خپلې مرضۍ سره کوو عدالتونه به موږ خپلې مرضۍ سره چلیږي الیکشن به خپلې مرضۍ سره کوو پارلیمنت به خپلې مرضۍ سره قوانین به موږ خپلې مرضۍ سره چلو که موږ هغې کې د شرابو لایسنسونه جری کوو که موږ هغې کې د سود لیندین کوو که موږ هغې کې د سود د معیشت ټول د سود په لیندین باندې خله ورکوه سود ښه ده بینکونه څه شی دي دو سره لیندین ټول سود لیندین ده دغسې هر شي کې ټیکس ناجایز بیا کرپشن بیا ماردار بیا ظلم زیاتی بیا د هغې لایسنسونه دا تمام شیونه چې دي دا یو دشمن حق علمبردار کوي دا دعوت حق ولا نه کوي او دا هغه پریشانۍ دي چې د دغې وجې نه راغلي دي چې واتبعوا امر کل جبار عنید هغوی کې بیماري دا وه چې هغوی د هر دشمن حق خبره منله د هغه پیروي کوله د هغه ملګرتیا یې کوله د هغه ټولنه یې زیاتوله هغه ټولنې ته یې قوت ورکولو خپل ساری د هغو سرونو سره ګڼلی و هغو سرونو سره یو صحابي و بیا هغه ډېر معذور و بیا لنګړه هم و پښې نه به مزور و جهاد اعلان شو دا راووتو او ټولو ته یې چې زه به یې لنګړه یې وې پښې نه ته څه شي ته سې وی چې نه زه څه ټولو آخر کار ته وي چې زه دې وجې نه څه چې دښمن چې لرې نه ګاڼ کوي نو ما سهار به ګاڼه کې راشي چې بس دان ورکې د دغه مجاهدینو سره دان شامل و دا یوه جذبه ده دا یوه نشري ده اوس دې تا سهار چېرته کې ګڼی شي دا غور ده موږ چې تا سهار ما سهار چېرته کې ګڼی شي کوم ګیرو کې ګڼی شي واتبعوا امر کل جبار عنید چې هغوی کې بغضه وه چې هغوی د هر دشمن حق پر
واتبعوا فی هذه دنیا لعنه، بس دی هغې پیروي کوله، لعنت دی پسې و. الله یې چې لعنت دی پسې و په دنیا کې هم، و یوم القیامه او قیامت کې به هم ورپسې. واتبعوا فی هذه دنیا لعنه، دی دې دنیا کې لعنت ورپسې و یوم القیامه او قیامت کې به هم ورپسې وي. الله دې موږ وساتي. الا واورئ ان عادا کفروا ربهم، دا هغه قوم چې دی د رب نه کفر کړی و. څنګه کفر کړی و؟ رب یې الله یې منلو، رب نه انکار کړی و، د رب خبرو نه انکار کړی و، او د هغې خبرې مې منلې، د رب نه